چې الله جل شانه رضا شي نو الله انسان له کامیابی ورکړي چې الله ناراضه وي نو اگر چې هغه انسان په دنیاوي خوشحالو باندې که خوشحاله وي خدای کامیاب نه دی ځکه الله جل شانه قرآن مجید کې د کامیابۍ اصول چې ښوولي دي هغه څلور اصول دي د سورې عصر ترجمه کې او د هغې بیان کې تیر شوي دي والعصر ان الانسان لفی خسر انسان خو عام انسان چې هغه کې دا څلور اصول او قواعد او دا الله څلور خبرې نه وي هغه نقصان کې دی الله قسم خوري په مازدیګر د انسان په عمر باندې او په زمانه باندې وی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل هغه څوک چې ایمان راړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي او د حق خبره کوي او د صبر وصیت کوي په خپل هم صبر کوي بل له هم د صبر تلقین ورکوي نو د کامیابی اصول دا هم دي نو انسان کامیابیږي هم د الله رب العزت په معرفت باندې او ترقی هم د الله رب العزت په بندګۍ باندې مومي د چې خپل رضا پناه کې د الله په رضا کې د کامیاب شو د چې خپل خواهش نفس پرېږدي او د الله رب العزت د حکمونو اطاعت او تابعداري وکړي د کامیاب شو او د کامیابی راز او د ترقۍ راز هغه هم دقه دی چې دی د الله جل شانه د احکامو پابندي کوي او په هغې باندې پابند پاتې شي